السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د سعودي عرب په ځمکه باندې علي شو سونیا شاه دغه بې غیرته مسافر ګډی بیا خلک وایي مسافرو پسې خبرې کوي. مسافرو پسې څنګه خبرې نه کوي؟ زما د پاک پیغمبر خوره داسې کړله. تیر کال یې راته د مسجد نبوي عزت پامال کړلو. دې کال یې راته پکې داسې عوریانیو په حاشي خوره کړله چې د پاکستان نه دا سپی بوزي قسم په خدای چې په پاکستان کې د سپي قدر شته دی او د دې قدر نشته دی. 1.5 روپۍ دغه هوټل ته د داخلېدو دا 1.5 ریاله ټیکټ دی. ای پښتنو ای هی ستاسو به دلته بوډۍ مور پلار وي هغې به تاسو لیږلي یې. تاسو له به دلته سخې غواږ کټۍ خرڅه کړي وي او تاسو به یې د غریبۍ د وجې بار ملته لیږلي یې. د دې بې غیرتو دا ویډیو راسره لږ وګورئ. ملګرو تاسو د دې بې غیرتو دا ویډیو وکړه سعودي عرب په سرزمین باندې زما د خوږ پیغمبر په سرزمین باندې داسې ډانسونه. کاش چې نن تاسو ته حضرت عمر رضی الله عنه ژوندی وي. الله مو د دغه پاکې سرزمین او د دغه پاکې خاورې په برکت د حرمینو او د مسجد نبوي او د مدینې منورې په خاطر باندې تباه او برباد کا. ټول ووایه امین. دا څه شو مړه دا ډېر افسوس راله راځي قسم دی خبرې خو نشم کولی خو ډېر د افسوس او د درد نه نن لګیا یم چې دا زموږ پښتنو باندې څه چلو شو. دا اخر ولې داسې بربادۍ طرف ته روان شول؟ دا ولې اخر داسې کارونه شروع کړل دې خلکو؟ ملګرو دا خلک به ځان ته پښتانه وایي، دا به ځان ته مسلمانان وایي. افسوس پښتنو د بجلیګر مولي صاحب دا کلیپ راسره لږ وګورئ. په رڼا ورځ ستاسو لوڼو په بل لاس وانه چولو او درته یې ونه وی چې پلاره کړه نه کې زمونږ باچهي ده نو دا ګیره به درته بیا په متیازو کړو. لوڼې به راټینګې نه کوي لوڼې. دا زړې ښځې دي دا به درته وایي چې ځه چیچړه طلاق یې کړې. ملګرو بجلیګر مولي صاحب وایي چې داسې وخت را روان دی چې لور به د پلار پروا نه کوي. نن وګوره د بجلیګر مولي صاحب خبره حقیقت او خطا. د دې داود شاه خبرې ما سره واورئ بیا انشاءالله مکمل تفصیلي خبره کوو. بې غیرته چې څه ونه خورئ پټ به نه خورئ مخامخ به غویول نه خورئ. هی ستا په ښځه خر واچوم داود شاه. دی وایي چې پش پناه کار زه وایې خو ما ته به ښکاره څه نه وایې. بړوا نیغ لرګي د کې منډلو دی. مفتي عبدالرؤف شاکر صاحب د چارسدې د سرزمین نه دغه جهانګیر ډم بند کو بیا په دغې باندې قرار ټي وي والا قرار جانې راپاڅېد او هغه بې خبرې وکړې خو چار دې ښې ویډیو ډیلیټ کړی وه ګینې هغه ته مې انجکشن لګو. عبدالرؤف شاکر صاحب ته زما یو پیغام دی. دا پیغام که د چرسدې غیرتمند عوام ګوري زه خپل هم د ضلع چرسدې سره تعلق ساتم. نو عبدالرؤف شاکر صاحب سره انشاءالله کوشش کوم چې هغه ته زه ملاقات له ورشم او دا داود شاه چې کوم دی دا ما ته پته را غالبا دی د چرسدې په سرزمین اوسېږي. دا خلک دې مکمل په دې د جهاد وکړی شي، د دې خلکو دې مکمل منع وکړی شي او داود شاه ته ووایې چې نیغ لرګي ده کې د منډلو دی په دې کونې درته سړی در ومنډي او په خولې در نه وباسي. صحیح ده که نه؟ ورته وایه دا هغه لیوني دي چې ستا د دغه مړه د بې غیرته بچیه ته یې یارې هغه امریکې ونه یارول د جمعیت د ابابیل ته به یې څو یارې. ملګرو او که تاسو وګورئ نو دې وخت کې به زه تاسو ته یو خبر وکړم چې دی هلک ته وګوره د چې کوم دی هلته دا فتنې هغه جنډه او هغه ټوپۍ په سر کړې ده. فتنه تاسو ټول ښه پېژنئ که نه؟ فتنې تحریک عمران پی ټي آی چې ورته وایي فتنې تحریک عمران. صحیح ده؟ د هلته هم دغه خلکو زما د پیغمبر د خورې خاطر دی نو که ده به ما له پاکستان کې څه ازادي راولي. پاکستان کې خو دې په زمان فرق کې هسې هم د زنا اډې کلو کړي دي، د شرابو اډې دې کلو کړي دي، په حاشي او عریاني دې کلو کړي ده. خو کم از کم زما د خوږ پیغمبر په سرزمین خو به همدا کار نه کوو. ای د پاکستان بې ناموسه پښتنو تاسو د پښتون نوم وشرمو
عبدالرؤوف شاکر صاحب برای کرم د دې خلکو مخنیوي تاسو کولی شئ. زبیر علي له به انشاءالله ځو چې د پېښور په ځمکه باندې دا کمې سینماګانې یې دې بندول انشاءالله مونږ به خپل بھرپور کوشش کوو. دا په حاشیه اوریاني به بندو، د دې خلاف به لړاویږو، د سر پروا به نه کوو، د ځان پروا به نه کوو، د مال پروا به نه کوو انشاءالله. او داسې قوم بیا راپاسي ما ته د ازادۍ چغې وایي. تاسو خو په پاکستان کې یاست، په زمان پاره کې د رمضان خاطر ونه کړلو، کم از کم د رمضان خاطر خو هم کړی و، خو هلته هم راله د نبي په ځمکه باندې د اختر په دغه عظیمو خو ښایسته ورځو کې دا ډمې بوتلې دي لم پیسې ورکړي. ای بې ناموسو، الله هم د حرمینو شریفینو په دغه عظیم او دغه عظیم برکتونو باندې الله وشرموه، الله هم ذلیله کا، الله هم رسوا کا، الله هم غرق کا، الله مو تبا کا، الله مو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه پاکې خورې په برکت باندې د مور او د پلار په شرم باندې وشرموه. او کم خلکو چې دا کار کړی دی دا ځان سره نوٹ کې، کوم مسافر او کوم پښتنو چې دا کار کړی دا خبره ځان سره یاد وساتئ. پښتونه بیا وایي پښتون پسې خبره وکړه، پښتون پسې مې خبره نه ده کړې، پښتون پښتوني. پخواني پښتنو به هغه مشران وایي د غوږونو باندې هم دا ویښته ولاړو. اوسني پښتنو ته وګوره، هغې دغه خبره دغه سترغلونه هم ویښته ویستل، غوږونه خو پرېږده. دې پښتون د چې د زما د خوږ پیغمبر په سرزمین باندې داسې ډمې وګډولې، د دې پښتون یقین وساتئ چې د دې پښتون په کور کې به هم دا حل وي، د ده د ښځې به هم دا حل وي، د ده د خور به هم دا حل وي، د ده د مور به هم دا حل وي چې دې زما د پاک نبي او د پاک پیغمبر د خورې خاطر نه کوي او د پیغمبر علیه السلام په دغه عظیمه خوره باندې په حاشي خورئ پیلاوئ او زما د خوږ پیغمبر په سرزمین باندې دا ډمې ګډئ. نو یقین وساتئ حکومت ته ووایي چې د دې خلکو مخنیوي وکړي، چې پاکستان او جمعیت علما اسلام ابابیلو ته وایم چې ورځ وټاکئ، په کومه ورځ چې دا خلک د سعودیا نه راځي مونږ به د ایرپورټ مخې ته احتجاج ته تیار یو، مونږ احتجاج ته خبرپور تیار یو. او په دې باندې انشاءالله تاسو ورځ وټاکئ او احتجاج وټاکئ چې ایرپورټ نه راځي چې سم دسم په دې دواړو باندې خپې لاسونه مات کړي دي، پرې نه دی او انشاءالله پرېږدوی نه. ملګرو دا ویډیو دغه بې غیرتو ته ور ورسوئ. والسلام.